مال راکړي دي، دولت عزت یې راکړي دي، دا ښه نعمتونه او ایمان یې راکړي. خو تاسو وګورئ دا مال چې دی دا نعمت دی، دا ښه استعمالول پکار. خو د مال نه زیات قیمتي چې دی نو هغه عزت. کله چې د عزت سوال راشي، زما د لور خور، زما د مور خور، بیا زه د دولت پروا نه ساتم، دولت مې دې لاړ شي خو چې عزت مې دې وکړي. نو دا عزت دا د دولت نه لوی نعمتونه ټول، خو د دې مال او د دې عزت نه لوی دولت الله موږ له راکړی دی، هغه ایمان. زما عزت دې لاړ شي خیر، خو زما ایمان دې بحال. کله د ایمان او د عزت سوال راشي، بیا زه وایم چې نه، عزت خیر هېڅ پروا نشته. زما لور که سر توره شوه، زما مور خور که سر توره شوه، هغې ته به څوک پټه په سر کړي، خو که زما نه ایمان لاړ، ایمان بیا نه راځي. د ایمان نه لوی نعمت بل نشته. د دې وجې نه د ایمان شکریا هم ډېره ده چې موږ شکریا الله موږ ته ایمان راکړی. د دې حفاظت هم ډېر زیات ګران دی. هلته الله پاک مقابله کې شیطان پیدا کړی او شیطان دا قسم خوړلی دی الله ته چې یا الله دا برانه یو قسم جنت ته شیطان تر اخره پورې دا کوشش کوي یو نیک سړی او نیک بزرګ د مرګ په وخت چې ځنکدن کله به مخ داسې وو کله به داسې چا ته تاسو کو وی دا مختی ولی داسې اړه راو نو مرګ نه وروسته چا په خوب کې وی شیطان ظالم نه پرېښود او دی راته وی چې ته رانه په علم باندې لاړې په دې تقوا او پرهیزګارۍ باندې رانه ایمان سره لاړې وایي ما به ورته مخ واړو چې نه په خپل علم باندې نه په خپل تقوا او پرهیزګارۍ نه تلې د الله په فضل باندې بچ کړي داسې نیکان او صالحان خلک چې هغه قبر پورې تر ساختو پورې هغه د شیطان نه محفوظ دي موته مسلمان محفوظ شیطان ډېر ظالم هغه موږ نه پوهېږو امام رازي رحمه الله ډېر لوی عالم څنګه دلایل تیار کړي د الله په وجود باندې عقلي دلایل نقلی قرآن و حدیث واسط دی اخو ڈک نا عقلی دلائل افصل تیار کری چه اللہ شتا و موجود دی یو ځل شیطان سره مناظره شو دلیل به یو دی او یو به شیطان یو به د دلیل دی بل به شیطان په دې منځ کې چې ستړي شو شیطان ورته وایي ای امام رازي ستا ایمان دی د الله په وجود باندې او بل طرف ته هغه زمیندار پټي کې چې لګیا دی هغه سپینګیري بابا چې یو د ده ایمان ستا نه چې دی نو زیات طاقتور او امام رازي ورته وایي چې ما خبره کې ما خو د الله په وجود باندې دلایل راجمع کړي دي کتابونه مې لیکلي دي ما د الله لوی علم راکړی دی هغه بابا زمانه څنګه ایمان مضبوط زمیندار بابا شیطان ورته تماشا کوي شیطان د انسان په شکل هغه ورغی دا هغه بابا نه تاسو کوي بابا الله شتا هغه بابا بیان وکړ تاسو ورته ګور چې سړي خو ساجي په خبره الله شتا ناوی سره یو لخت دی سر کې هغه میخ شان دی اقا لخت او بس راوښت او منډه شیطان دې غروا لا زیف امام رازي له شیطان راغی ورته وی بابا دې کا تما سره دلایل وي زه یو دلیل یم او ته بل دلیل شیطان ورته وی ما سره دومره علم دی
چې په دې خپل ایمان کې به د خطا کې سره د علم په قبر ته بېمانه راشي ته وایې چې زه عالم یم او ما سره دلایل مه وایه بغیر دلیله د الله وجود ما منلی دی چې بس الله شته چې بغیر دلیل یې ونه مني په دې خپل علم کې به خطا نو شیطان موږ سره داسې قصد کړی اوس د هغه نه به چې امام رازي ځان نه شي بچ کولی زموږ ستا په شان بې علمه خلک هغه به ترې ځان د شیطان تحرکونه ځان ساتل دا ډېر ګران کار دی پته نشته انما الاعمال بالخواتيم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا مدار د اعمالو په خاتمې باندې دی نیکان او صالحان خلک ټول عمر هغوی د قرآن او د حدیثو درس کړی دی اخره کې چې دی نو قبر ته چې تللي په ایمان شیطان دومره صالح نو عزتمندو ایمان چې دی دا ډېر اهمیت ته ولري الله موږ ډېر لوی نعمت راکړی دی د دې نعمت قدر او قدر یې هغه چا سره چې هغه تکلیف په وطن ملو شي سخت په وطن ملو شي ایمان په تکلیف سره بیا مونږ دی او قبول کړي هغه خلکو سره د آیت قدر کوي نوجوان له قیمتي ساده وسره سپلې په خپل لاسو کې سپلې راغلي پاکو چا ولې داسې کې نو قیمتي ساده او ته سپلې سپاکي وی سپلې ما په خپل پیسو اخیست او ساده راغلی کړه خپل نه په میراث کې پاتې د میراث ما خو مفت کړه ځکه په داسې دې ما سره څه قدر او سپلې هغه پیسې خو ما ګټلې وای خو زمانه خولته دي نو دا سپلو قدر وسره او دا ساده قدر وسره صحابه کرام ایمانونه مضبوط صحابه کرام و فرمایي وای موږ ایمان مخکې زده او قرآن وروسته زده کړی په ایمان باندې هغوی سختې تېرې کړې وې تکلیفونه یې تېر کړي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زمانه یو صحابي یو تابعي صحابي تابعي یو عیسائی بادشاہ قید ویني گرفتار مطالبه دې دا کوله چې د ایمان پرې عیسائیت قبول هغه ورته انکار بادشاہ حکم وکوي تیلو کړي سو تیلو کړي سو چې دا تیل خسر راوستو د هغې په غاړه باندې وتړه وی دې تیلو کې دې سېزم اوس به پیکولی شي په یو منټ کې به ته ختم پرېږده عیسایت قبول که ایمان پرېږده هغه په ژړا هغه تابعي په ژړا بادشاه زړه کې دا راغلی نو یاره زړه کې څه ګرمي راغله ویارېد د هغه اور نه یې راندې خوا ویې وایه ولې ایمان پرېږدي عیسایت قبلې ویارېدې په ژړا شو هغه ورته ویې نه جالم په دې نه چې دا دین کې اوس په اور وغورځېږم او مړ به شم جالم په دې چې دا زما یوه ساه دې تیلو ته ورچولو سره به بس دغه یو ساه وځي او کیسه به ختمه زما زړه دا غواړي چې زما دا په بدن څومره ویښته وي دومره زما ساګانې او تاسو دې کړي کې سېزلې او زه بیا ژوندی کېږم سېزلې او بیا چې دومره ما تاسو وجلې بیا هېڅ پروا نه دا به یوه ساعته اوس به وځي قیصه به ختمه شي ستا زړه به راباندې یخ نو زه خو ستا زړه یخېدل نه غواړم چې ستا زړه ایمان قدر هغه معلوم سخت تیرې کړې وې تکلیفونه یې تېر کړي صحابه کرامو عجیبه ایمانونه دا دولتونه دا بنګلې یا دا د دنیا عیش او عشرت مجال شته په دې طرف ته سوچ او خیال یې دونه دولتونه راغلي صحابه کرامو
چې صحابه کرامو کرامه داسې د سرو زرو ډیری پراته دا غسرو قدر بنو او کچرته د یو صحابي نه بس ذره بر په عبادت کې کمی را عبادت پرې ښودل نه خو خپلو معمولاتو کې به لږه کمی را په هغې باندې بیا ټوله شپه الله ته ژړل چې زما په اعمالو کې کمی ولې راغلې د لوی ایمان خاوند او دغه دولتونو پروا یې نه ساتله دا د قیس او د کسرا تاجونه صحابه کرام مولد ورکړو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي دی مالدار صحابي دی بین الاقوامی منډې په دنیا کې دا مالدار ترین سړی درستخان به لوی درستخان به خور کړی غریبانان مناسو دی ورانه هغه نعمتونو ته به وکتل داسې په جړا هو به جړل داسې به وجړل چې هغه ټول مجلس خلکو به سره وجړل او روټه به دغسې پاتې او جړل به په دې چې یا رب العالمین پیغمبر علیه السلام جون مونږ کتلې دوا درې ورځې څلور ورځې به د هغه په کور کې اور نو په خېټو پورې به یې کاڼي تړل سخت یې تېرول ابو بکر صدیق سخت تیرې کړې خلفای راشدینو سخت او تکلیفونه تیر کړل د دنیا نه لاړل یا الله تا خدای نعمتونه موږ ته دومره ډېر راکړل هسې نه چې په آخرت کې د دې نعمتونو نه محروم په دې باندې به جړل د دنیا نعمتونه دې راکړي استاد ووایي چې په هغه وخت کې به څه درستخان څه خوراکونه څه نعمتونه خو غم به ورسره چې یا الله هسې نه چې زموږ له خدای دومره راکړي دي چې عجیبه تصور یې نشو کولی او نه زموږ په خوا خاطر کیو چې دا څیزونه موږ له الله راکړي او الله راکړي شکریه ډېره نو دا د ایمان خاوندان د کلک ایمان خاوندان هغوی د دې شکریا دا کولی شو د ایمان قدر هغوی سره الله لوی شان او مطلب یې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ متعلق راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله معراج لاله واپس را نو د مکی خلکو ته وی چې زه بیګا تللی بیت المقدس ته او بیا د هغه ځای نه اسمانونو ته تللی د اووم اسمان نه بره تللی الله سره ملاقات کړی جنت او دوزخ مې وکتل او په دغه شپه کې زه واپس هم راغلم دا بعض معجزات خدا سي چې دا خو هغوی هر وخت کتل غوښتل به نو په خپلو سترګو به یې ولیدل نو هغوی به یقین راغی چې زه یاره خو څه دي خو دا خو داسې خبره وه چې څه عجیبه وه په یوه شپه کې ته شام ته لاړې بیا د هغه ځای نه اسمانونو ته تلل دا د هغوی خیال د هغوی ذهن دا خبرې نه مني ټوکې او مسخرې شوې حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغوی ته دلایل وو ښه چې ته بیګا راغلې نو د بیت المقدس نقشه خو به تا ته پته وي چې یاره بیت المقدس داسې داسې دی دومره دروازې دي دومره کړکۍ اوس زه یو ځای ته لاړ شم نو دروازې او کړکۍ شمه ما ته د خپل جومات دا کړکۍ پته نشته چې دا څومره نو چې یو سړی بل ځای ته لاړ شي په یو جومات کې لمونځ وکړي نو بیا د هغه ځای کړکۍ او دروازې شماري کافر ته تپوس کوي د بیت المقدس څو دروازې کړکۍ یې څومره وي روشندانونه پکې څومره یوه خبره یې ورته ټیکو کړه الله ورته داسې بیت المقدس مخامخ کافرو ته وایي دومره دروازې دي دومره کړکۍ پوړۍ چې وي نو هغه دومره وي دا روشندانونه یې دومره چې څه به هغوی وي هغې ورته پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایي چې واپسې کې زه راتلمه نو ستاسو یو قافله هم راروانه او زما اس چې و نو هغه لږ تیز و نو فلانکي او فلانکي هغوی په یو اس باندې یا په یو اوښ باندې سوارو نو زما د هغه سورلۍ نه د هغوی سورلي ویارېده نو هغې ټوپ نو هغه یو کس راوخوځېد دواړه راوخوځېدل خو د هغه یو کس لاس مات شو
تاسو به وګورئ سبا به قافله غرمې لره ورسي یقیني چې سبا راغله د هغه یو کس لاس مات د هغه نه تپوس کړي چې دا لاس دې ولې مات شوی وی څه چالو شو زما هغه صحابې ویارېد اوښ مې ویارېد مونږ دوه ملګري سوارو راوغورځېدو هغه خو بچ شو زما دا لاس مات شو دا کافر داسې راغون شو چې یاره دا خبره خو ټیک کوله باوجود د دې ټولو دلایلو پیغمبر علیه السلام باندې ایمان نه راوړ ابو بکر صدیق ته راغی چې دا خو ستا ډېر خوږ ملګری دی ته راشه دې څه وایي دی وایي زه په یوه شپه کې شام ته تللی یم او بیت المقدس ته او بیا اسمانونو ته واپس هم راغلی دا ستا عقل مني دا ملګری دی لیونی نه دی دا موږ چې ده ته مجنون وایو او لیونی ورته وایو نو اصل خو نه وایو دا د لیونتوب خبرې دي که ابو بکر صدیق ایمان ته وګورئ هغه ورته وایي که دا خبره یقیني زما محبوب کړي نو هغه ته وګورئ بالکل ریشه او که تاسو د ځانه جوړه کړي نو بیا خو ستاسو خبرې خو دا خبره که تاسو وایئ چې دا هغه ویلي دي هغه بالکل ریشه وي هغه په عمر کې دروغ نه بغیر د تپوسه بغیر د دلیل نه دا د هغوی ایمانونه وو دا خور عمر ایمان یعنې دا نن سبا که تاسو د څوک ووایي داسې یو ناشنا خبره تاسو به وایئ چې لیونی شوي مازه دی خراب دا د څوارلسمې صدۍ مسلمان که په هغه زمانه کې دا به کافر و علماو لیکلي دي وایي د هغه صحابه کرام خو اوس دې دنیا ته راغلل او دې خلکو ته یې وکتل نو هغوی به ووایي چې دا ټول کافر دي دا مسلمانان دي دې کې د اسلام څه دي کومه خبره پکې د اسلام دا هغوی ایمانونه کلک مضبوط دا غرم د ایمان هغوی پې خوارۍ کړې سختۍ پې تېرې کړې تکلیفونه یې پې تېر کړي دغه مرتبې ته الله رسول په دې دهلي کې هندوستان کې قطب الدین بختیار کاکی رحمه الله یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی په دهلي کې د هغه مزار هغې سره یو مناره ودرولې ده د هغې وخت بادشاهان د هغه چې ټول مریدان د هغه معتقدین هغوی په یو یادګار جوړ کړی دی قطب مینار تاریخ لیکلی دی هغه چې کله وفات شو جنازه یې تیار جنازه کېښودې دنیا راغلی مسلمانان خو اسیم د هغه معتقد او څومره کافر چې وو د هغه وخت هندوانو یا سیکانو یا نور څوک هغه هم ټول د هغه معتقد او هغه جنازې له راغلي و حاضر شوي جنازې دوه قسمه یو جنازه داسې وي حدیث کې راځي چې 40 کسه د یو بنده جنازه وکړي نو دې مړي ته پې فایده ورسي چې 40 کسو ګواهي وکړه چې دا مسلمان و نیک عمله او یا الله ته مغفرت نصیب کړي الله وایي زما وکړه نو هغه مړي ته پې فایده ورسي او بعضې جنازې داسې وي چې هغې باندې ژوندو ته الله مرتبې ورکړي د نیکانو صالحانو خلکو جنازو کې ګډه وي ژوندو بندګانو ته الله پې مرتبې ورکړي نو د دغسې نیکانو صالحانو جنازو له خلک ډېر چې یاره زما خدای پاک د ده د برکته دنیا و آخرت ښه نو دنیا را چلېدلې وه دهلي کې د قدم د ایښودو ځای ټول هندوستان راغلی جنازه کېښودې شو جنازه به څوک انتظار کوو چې څوک په رامخکې کېږي یو کس راپاسي او اعلان یې چې دې حضرت چې دا وفات شوي د وصیت کړی چې زما جنازه به هغه کس کوي چې د هغه نه په ټول عمر کې تهجد نه وي قضا شي
په ټول عمر کې د هغه نه تکبیر اوله نی فوت شوی په ټول عمر کې د هغه نه د مانځه نه مخکې وروستو چې دا کوم زیاتي نوافل مونږ کوو سنت غیر مؤکده نوافل ورته مونږ کوو دا دیني قضا شوی او په ټوله ژوند کې د هغه په غیر محرمه باندې نظر نه لګېدلی دا څلور شرطونه که چا کې وي هغه د رامخکې شي جنازه نه وي لوی لوی اولیاء د زمانې هغه په مجلس کې حاضر مجال شته که چې هغه کولی شو ځکه ټول ژوند کې چا نه به تهجد قضا شي کړی خامخا قضایي راځي په نامحرم به د چا نظر نه لګېدلی نوافل څوک کولي او تکبیر اوله ټول عمر څوک رانیږي بس مجلس باندې داسې خاموشي راغله څوک په جنازه د وصیت کړی یو کس راپاسېد غلی شه او راغی د قطب الدین کاکی رحمه الله د مخ نه څادر داسې کولاو شو وی په خپله خو د دنیا نه لاړې او زه د خلکو ته رسوا دا خو یو راز و زما د الله په منځ کې دا خو ما نه ښکاره کړی خو نن تاسې رسوا کړم دنیا ته دې وښودلم بل څوک نشته چې ستا جنازه وکړي ستا وصیت پوره کړي نو زه به خامخا مخکې کېږم د هغې وخت بادشاه سبکتګین هغه راپاسېد او د قطبالدین کاکي رحمه الله جنازه بادشاه د وخت په دې زمانه کې چې زیات ګمراه وي نو هغه بادشاه د هغې وخت بادشاهان دومره مضبوط ایمان خاوندان د دومره لویو اعمالو خاوندان د ډېرو لویو لویو دیندارو خلکو صالحانو خلکو نه د هغوی ایمان او هغوی په اعمالو باندې ګرفتار عزتمندو دا ایمانونه وو د دغه خلکو خوارۍ پرې کړې د شپې د ورځې ژوند ټول د الله او د پیغمبر د تابعدارۍ لاندې تېر کړي د هغوی ایمانونه د غره ایمانونه یو د دې اخرې زمانې د مسلمان ایمان تاسو وګورئ د مور په غېږه کې ایمان را نصیب شوی دی هېڅ تکلیف پرې راته نه د ایمان قدر مونږ سره نشته د 10 روپو په ټماټرو باندې طلاق هم کوزو قسم هم خورو او ما د خدای د دې ایمان اخلاص کړي چې دا ما په دې راوړي په دې بازار کې روزانه خلک د ایمان نه خلاصي هیڅ غم نشته د ایمان نه خلاص شم که دا خو ما ته د مور په غېږ کې میلاو دی ما پې څه سخته تېره کړې څه تکلیف مې پې تېر کړی ځکه قبر خو ما نه هېر دي ځانکدن خو زما نه هېر دي پولي صراط زما نه هېر دي میدان حشر زما نه هېر دي خو دغه دنیا ده ظاهري دنیا ده یو څو ورځې مزې پکې پکار چې دولت زیات شي پیسه وګټه ایمان دې لاړ شي په منډۍ کې زموږ نه ایمان پاتې کېږي په بازار کې زموږ نه ایمان پاتې کېږي د ایمان قدر راسره وشي عزتمندو خبره مې دا کوله چې الله موږ له دولت هم راکړی عزت یې هم راکړی او ایمان یې هم راکړی دا غټ غټ نعمتونه دي د الله د دې دولت او د عزت نه زیات د قدر وړ هغه ایمان چې الله موږ له ایمان را نصیب کړی او موږ مسلمانان یو بیا د پیغمبر علیه السلام امتیان یو د دې ایمان عزتمندو د دې نعمت قدر پکار چې د دې شکریا ده دا ایمان محفوظ ساتل عزتمندو دا په اعمالو باندې محفوظ کېږي علماء کرامو لیکلي خپل ایمان محفوظ ساتل غواړي د سترګو حفاظت کوو که نه کوو ویښته اینځو که نه اینځو د بدن صفایي کوو که نه کوو غسل کوو بدن اینځو چې دا بدن بیماری نه راځي او تکلیفونو نه بچ دغسې د ایمان د حفاظت لپاره الله پاک دا 15 ټیمه مونځ دا په موږ باندې فرض کړی چې دا جمع سره کوي ایمان به ستاسو محفوظ دا روجي میاشت راغله نو روجي ونیسئ چې ستاسو ایمان محفوظ شي که مال دولت دله الله درکړی دی حج وکړه چې ستا ایمان مضبوط شي
زکات ورکړه چې ستا ایمان مضبوط شي د الله بندگانو سره خیر ښېګڼه وکړه چې ستا ایمان مضبوط شي ایمان زیاتیږي او کمیږي او ایمان زیاتیږي او کمیږي دا د علماو رائے خو په څه باندې زیاتیږي کمیږي په اعمال که اعمال ښه اعمال ایمان ورسره ترقي کوي او زیاتیږي که زموږ اعمال کمزوري وي نو بیا ایمان هغه په زوال باندې روان وي او کمزوري وي خپل ایمانونه محفوظ وساتئ شیطان زموږ غټ دشمن دی خاتمه به زموږ هله په ایمان راځي چې موږ د دې اعمالو حفاظت کوو مونځ کوو په ټیم باندې عبادات کوو د الله ذکر کوو د خدای بندګانو سره احسان او ښېګڼه کوو زموږ ایمان به مضبوطي خبر د وزن سره ایمان یوسو او که نه زموږ دغه حالت وي لکه دا اوس چې کوم دی په دې ایمان باندې مشکله ده که موږ قبر ته د ایمان سره لرو هسې نه خدای مکه ایمان را دلتا پاتی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے وآخر دعوانا الحمدللہ سنت